ګرانو کې یو رکن دی او د ښکاره خبره ده چې د شریعت په هر یو رکن کې په هر یو فرض کې ډېر زیات فواید دي د مسلمانانو لپاره او په هغې کې د الله رب جلال د طرف نه ډېر حکمتونه دي. تاسو که وګورئ د حج په ذریعه باندې الله رب جلال مخکینی تمام ګناهونه معاف کوي. دا د انسان لپاره د ګناهونو د کفارې ذریعه جوړېږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د حدیث بخاری شریف کې موجود دی من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. چا چې حج وکړو او په دې کې هغه د فحاشۍ د قسمه خبرو نه ځان وساتو او د فسق او فجور نه د ګناهونو نه ځان وساتو او په دغسې حالت کې د کور ته واپس شو نو دغسې به دی د ګناه نه پاک واپس کېږي لکه چې په کومه ورځ باندې د مور دې زېږولی د خپلې مور نه چې دی پیدا شوی په کومه ورځ باندې دی خو معصوم او بچی او د دنیا کتلې نه وه څنګه چې دی د ګناهونو نه هغه وخت کې پاک و ګویا کې د حج نه دی څه وخت دنیا ته خپل کور ته واپس راشي نو هغه وخت دی د ګناهونو نه پاک شي. د حدیث ورکې حافظ ابن حجر رحمه الله تحقیق کړی هغه فرمایي ویره د حدیث د ظاهر نه دغسې معلومیږي چې الله واړه لوی ګناهونه یعنې که هغه د هر چا د حق سره تعلق ساتي خو په د حج سره ورته الله رب الجلال معاف کوي. او امام ترمذي رحمه الله فرمایي چې په دې سره تفصیل پکې ده هر یو حق به نه معاف کېږي الله حقوق هم نه معاف کېږي. په حقوق الله کې چې کوم تاخیر د دې بنده نه راغلی دی د هغه تاخیر ګناه ورته الله رب الجلال معاف کوي. مثلا یو انسان روژه نه دی نیولی یو انسان هغه مونځ نه دی کړی بیا د دې قضا راوړي دا کومه قضا چې د په دې چې د کوم ګناه دلته ملاویږي الله رب الجلال هغه د تاخیر ګناه دلته معاف کړي. او مولا بخاري رحمه الله ذکر کړی دي ویره د حدیث نه خو ظاهرا دا معلومیږي چې په دې سره لوی واړه ګناهونه ټول معاف کېږي لیکن په دې باندې د امت اجماع ده چې لوی ګناهونه په توبې سره معاف کېږي او بیا که د الله حق وي یا د بندګانو حق وي هغه په ادا کولو سره معاف کېږي. هغه کوم واړه ګناهونه وي یا د دغې توبې نه مخکې کوم ګناه د هغه نه شوي هغه ګناهونه ورته الله رب الجلال د حج په ذریعې سره معاف کوي. لیکن محترم زمونږ ټول علماء په دې باندې تصریح کړې ده چې دغسې روایات راشي د هغې واړه ګناهونه مراد دي لوی ګناهونه نه مراد کوم چې د الله فرض دی په دې بنده باندې یا د بندګانو فرض دی په دې بنده باندې کله چې دا بنده د الله فرض ادا کړي د بندګانو حقوق هغوی ته ورسوي یا د هغوی نه معافي وغواړي نو په هغې باندې ورته معافي کېدی شي. او شیخ زکریا صاحب رحمه الله یو خبره لیکلې ده دا د مزایل الله دا د لوی عظیم محدث دی لیکي رسول الله صلی الله علیه وسلم د ګناهونو د مغفرت د معافۍ خبره کړې د الله رب الجلال رحمت د سمندرونو رضایت مونږ به امید لرو د خپل رب نه چې الله رب الجلال موږ ته زموږ ټول ګناهونه معاف کړي انشاءالله او هغه ګناهونه چې د بندګانو د حقوقو سره تعلق ساتي. ذکر کله ملګرو ته وایم حدیث قدسی دی الله رب الجلال فرمایي بنده چې څنګه زما سره ګمان ساتي زه هغسې معامله ورسره کوم زه د بنده د ګمان سره یم زموږ بزرګان دا وجه بزرګان دا کله کله یو قسم پېژندنیانې کې د خلکو ذهنسازي کې په هغه شکل بیا وروسته د تیارې ارمنجانې کې تاسو کتلو ډېره زیاته یخني وه سخت نو په دې یخنو کې زموږ بزرګان وې ولی رسول علی زیاته د روان وړي کې ورته ډېر زیاته ما چې څو کسانو نه واورېدل ما ورته په مخه دي سکه زلګي ته په دې څه شي چې دا خبره دغه سي کوي چې یاره څخه خني ډېر زیاته ده هم د خپل رب نه امید ساتي ان شاء الله په ګرمۍ کې به موسم ښه یخني به زیات یخلو یا موسم نو ګران الله سره تاسو څنګه امید ساتل هغه څه به تاسو سره الله معامله کوي
برهن اول نمبر دا الله د حج په ذریعه سره انسان ته ګناهونه معاف کوي او تشبیه نبی صلی الله علیه وسلم ورکړه لکه څنګه چې انسان د مور د ګېډې نه دنیا تراشي د ګناهونو پاک وي دغه سي حاجی صاحب چې کله حج کې کور تراشي الله دغه سي ګناهونو معاف کوي او دویم نمبر نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي عمرو بن العاص رضی الله عنه د چې اسلام راوړ هغه وخت کې ورته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجره تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله دا پته نشته اسلام چې بندر راوړي اسلام راوړل مخکې ګناهونه معاف کوي ختمه یې نړۍ دغه هجرت سره الله مخکې ګناهونه معاف کوي او تا ته پته نشته په حج سره الله رب الجلال مخکې ګناهونه معاف کوي یعنی دا حج چې دی دا د انسان د مخکې ګناهونو د مغفرت او د ختمېدو ذریعه ګرځي یو بل حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر من خرج حاجا یريد وجه الله فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه یو سړی چې د حج اراده وکړي حج طرف روان شي الله د مخکې رسته ګناهونه معاف کوي او نبی علیہ السلام فرمایل وشفاعت في من دعا له دا حاجی چې د حج سفر ته وروته وسیله د چا لپاره دعا کوي الله د دعا د په حق کې قبلې د دعا الله مبارک د دې نو بل دې خبره سفر زیات شي نو یو خبره الله په حج کې ول سره د حج او دیم نمبر په دې حج سره الله د انسان فقر او فقر ختموي غربت ختموي محتاجي ختموي په حج سره انسان ته مالداري راځي غنا راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای حکم کې تابع بین الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر والذنوب تاسو حج او عمره پر له پسې کوئ ذکر حج او عمره دا فقر او فقر ختمي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخکې تشبیه ورکړي کما ينفل كير خبز الحديد حديد والذهب والفضه خبز الحديد والذهب والفضه لکه څنګه چې دا د اور بډای د وسپنې او د شرور زرو د سپین زرو اخیره ختمي دغه چې د حج عمره د انسان ګناهونه ختمي انسان باندې سمږي وسپنه تاسو ته تللی کله دې بډای ته ورواچي په دې باندې چې کوم څنګه راغلي کوم مرداري راغلي د ټول ورته ختم شي دغه چې د حج او عمره وې کې په مثال د بډای د انسان د ټول ګناهونه سره الله ختم علماء فرمایي د حدیث یو مطلب خدا دی تاسو کله ځان شي او حج او عمره دواړه کوي د حج درې اقسام او بسخ قسم راځي او دوی چې تاسو مخکې حج کوي چې په دې څه عمره ته ولاړ شي دې باندې صرف استفام کوي چې تاسو عمره کړی د حج موسم راشي وسم کې باندې حج ته راشي نو ورسې کوي ته نو بهر سره ټول بدل کېږي نو مارس کو په حج سره الله دې انسان فقر او فقر ختمي یو بل حدیث کې راځي نبی رسول الله فرمایي ما امعر حاج قط اس کله په حج سره یو حاجی دې پکې شوی بلکې په دې سره دومره زیات قرآن مجید کې الله فرمایي یشهد المنافع له چې دا مؤمنان حاضر چې خپل منافع او خپل فائدو علماء فرمایي په فائدو کې یو دام ده چې د انسان په رزق کې فراخي راځي فراخه جوړول هغه فوائد کې یو فائدہ ده انسان بار بار الله حاضری کوي الله رب الجلال د فقر باقی ختمي کوي او په دې سره رزق کې د انسان ورسره فراخي راشي نو فائدہ ګناهونه معاف شو فقر فقم ختم شو په رزق کې ورسره فراخي هم راغلي نو بلې خبره څه کوي تاسو به څه کوي چې چرته یو حاجی او غریب شوی دی چرته یو څوک تللی دی عمرې ته د عمرې د وجې نه هغې باندې غربت او فقر راغلی دی په کائناتو د خدای کې به تاسو کړنې کړي او څلورم دریم نمبر د دې حج د وجې نه انسان د جنت مستحق ګرځي دنیوي فایدې حاصل شي اخروی فائدے حاصل شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی مسلم شریف کی حدیث موجود ہے صحیح حدیث ہے العمرۃ الى العمرۃ کفارۃ لما بینهما یو عمره د بل عمره کوي دا پمنس کې چې کومه زمانہ ده دا
دا د دې لپاره کفاره ګرځي کم آفتونه د رب طرف نه راځي اور سره الله ختمي کم مشکلات راځي اور سره الله ختمي کم وړ ګرونه د لکی اور سره الله رب جلال ختمي یو عمره د بل عمرې پورې د ګناهونو کفاره ګرځي د انسان لپاره او دویم والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه حج مقبول حج چې انسان د حج د حقوق خیال وساتي نو قبل ولا الله په ذمہ باندې د دې بدل نه ده جنت د دې بل هیڅ جنت نشي کېږي نو دا څنګه چې ګناهونه ختم شو فقر باقي فقر باقي سره الله ختم د رزق په برابر اعلی دیم نمبر د انسان لپاره جنت واجب شو ته ګوره دې نه بل دې فائدې سکېږي وسلم دا حاجی چې حج بدل شي د کله حج تلبیه وی په دې وخت نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ما أهل محب قط إلا بشر ولا كبر مكبر قط إلا بشر حاجی چې کله دې لبیک تلبیه شو نو د زیره ورکول شي او چې کله دې الله اکبر وي د زیره ورکول شي صحابه تاسو کو یا رسول الله بالجنه الله پیغمبر په جنت سره ورته زیره ورکول شي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایا یا حاجی چې کله تلبیه وي لبیک اللهم لبیک په دې وخت کې الله د طرف نه په هر تلبیه په هر الله اکبر باندې تر جنت زیره کړي دا څنګه دی الله په ځان د وعده مخالفت نه کوي زیره ورته سره زیره په وړاندې کوم راځي او یو بل خبره حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی دا حج او عمره کوونکی دا الله ته چې یو چا په تلار شي د یو چا په مشي د دې نه بل دا غینه چې په څو وړي البته ته درکې یو څه نو نبی صلی الله علیه وسلم پر الحاج والعمار وقت الله انه اجابه دا الله برمانه دي کدیو دا الله نه دعا وکي الله به رجو دعا قبلای و ان استغفروه وغفر له کدیو دا رب ذل جلال نه بخنه وغوړي الله رب ذل جلال به بخنه وغوړي او یو بل حدیث کې مرضی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وقت الله ثلاثه الغازي والحاج والمعتمر الله پیغمبر الله وختونه د درې قسم دي یو مجاهد چې په میدان جهاد کې الله د بار جنگ کوي دویم نمبر حاجی چې د حج ته د دریم نمبر عمره کوي دا د الله پیغمبر دی دا الله وخت الله تعالی ته ورته د پروردګار د دې وجه له حدیث کې راځي دغه حاجان د دنیا والو باندې چې کوم عذاب راځي د دې د وجه نه الله رب العزت نه را لېږي خپل عذاب ورسره نو محترم او د دې حاجی په فضیلت نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا حاجی د دعا الله کوي بلکې کله چې کور تراشي خپل کور ته د رسیدو نه مخکې چې کوم دعا کې الله رب غلي بلکې یو روایت کې راځي د 40 ورځې پورې دا حاجی مستجاب الدعوات د انسان لپاره دعا وکړي الله دعا فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا لقيت الحاج فسلم عليه وصافه ومره ان يستغفر لك قبل ان يدخل بيته فانه مغفور له تجد حاجی سره ملاوي مصافحه ورسره سلام ورته وکړه او هغه ته حکم وکړي چې زموږ لپاره دعا وکړه الله نه راته بخنه وغواړه الله دا رسول پر چې د کور ته نه داخلي شي په دنیوي امور کې نه مشغول شي تر هغه وخت پورې د دعا قبل فإنه مغفور له د بخنه شوی د جنت دی الله برکت او استغفار دیو جن د ځینې حاجیان صاحبان راشي ورسره د دې د ځینې مختلف روایت ورسره د دې د امور کې ناسي وي د معنا را روان دي د دنیوي امور کې هم مشغول کی کافر او زیات څه د باندې نه دا د حدیث ثابت شو تر څو پورې چې دا په دنیوي قانون کې نه مشغول شي تر هغه وخت پورې دا مستجاب الدعوات تر دعا الله رب الجلال قبلي یا حدیث رپورټ تراورسه یو څوک استقبال ته ورغی زمون خلکو په دې وخت کې سیری ورونه کې سیری ورغی په دې وخت چې د حاجی ته ورغلی حدیث کې نبی علیہ السلام حکم وکړ سلام ورته وکړ صحابه ورسره وکړ او کوړ ته درسېدو مخکې د توبه ماته وکړ ځکه الله رب الجلال نبی علیہ السلام یو بل حدیث کې را فرمایي یغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج
الله دې حاجی ته مغفرت کوي او دا حاجی چې چا د پاره دعا وغواړي الله هغه ته مغفرت کوي د دې حاجی په حق کې موږ مغفرت به سره کیږي او دا حاجی چې ان تر چا د پاره دعا وغواړي بلال وغواړي هغه لپاره مغفرت به سره بلکې یو بل حدیث کې دی نبی اسلام خپل دعا کړې ده اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج یا الله حاجی تم بخنه وکي او دا حاجی چې چا د پاره بخنه غواړي الله دې تم بخنه وکي یعنی دې حاجی چې چاته دعا کوي ګویا کې دې کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم دعا کړی دا دې حاجی په دعا سره دې کس د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا شامل شو نو دا بلکې بل نو دې وجه محترم د دې حاجی بلکې احادیث سره دومره زیات فضایل راغلي دي یو د حدیث د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابي وسلم د دې وسلم په باب کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي اما خروجک من بیتی هر چې خروج د کور نه وتل ستاسو چې وتلې په هر قدم باندې رب ذل جلال ته یو نیکلی کی په هر قدم باندې رب ذل جلال ته یو ګناه معاف کوي او چې په دې صبر پر اوسانو اسونو خانو باندې صبر او به ورته نبی صلی الله علیه وسلم ورته وقفت بعرفات فإن الله ينزل من السماء الدنيا او کله چې دا حقیقت وقوف عرفات کوي الله عز وجل په دې ورځ په پرشتو باندې فخر کوي په تور د خدای ورې کنه تاسو دې راځي دیو دې نو له یوه خبره ده الله په خپل باندې په حاجیانو باندې فخر کوي پرشتو رسول الله او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کله دې حاجی ګناهونه هغه د باران د قطرو امروي هغه کله شب د تیری امروي هغه کله دنیا د زمانه د ژوند او ژوندۍ د ګلوز امروي الله رب جلال وعلا هیڅ چیز په حدیث کې راځي پیدا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك ليس عليك جناح کله چې تواب وکړي تب د خپل ګناهونو دغه څه اوسي تبر خپل ګناهونه دغه څه اوسې چې په دامه د هیڅ د ګناه نه پاتې نشي نبی صلی الله علیه وسلم استغفر الله دې وجه محترم او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا حاجی چې دلته سره دی د دې باندې وکړه نبی صلی الله علیه وسلم فضیل ابن عیاض رحمه الله دې حدیث مدا حاجانو ته خطاب کوي دې حاجانو ته ویلا وایي چې څو دې سخی په دروازه باندې ودرېږي دا کوم ټول خلک لاړ شي یو سخی کس په دروازه باندې ودرېږي آیا هغه سخی به زمونږ سجز منه کې ورته نه چې د دنیا یو سخی په دروازه باندې دومره ودرېږي هغه څه نه منه کوي به کله رب جلال درغات د دومره خلک راشي مغفرت وغواړي د امت لپاره خیر وغواړي هغه نه یو څه وړي هغه رب جلال هغه به څنګه منو او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې حاجی باندې الله د جنت او د جهنم له په سرمن باندې حتی چې د اختیار یو واقعي علماء لیکلي پر قاضي عیاض رحمه شفا چې نقل کړی دا یو کس ورته بل پلان کې کوم یو کس ورته هغه شهید به ورته ورواچو ورته څه ورته اثر کوي وجه څه شي هغه ورته ورته مو شوګه دې سړي کو سم سم درې کړي ځکه حدیث ما دې سره حدیث ورته واورو ول اول ځل چې سړی حج وکړي الله قرض درکړي او دې ځل چې حج وکړي الله باندې خپل قرض ورواړي او په دا درېم ځل چې حج وکړي الله له بدن له سرمن تر یو خطو پورې د جهنم د اور نه محفوظ کې بیرسر نشي او تر دغه پورې حدیث راځي دا حج حاجی چې هلته سلګي به الله باندې خرج النفقه في الحج كالنفقه في سبيل الله بسبع حاجی چې په حج کې سلګي یو وسو باندې الله تعالی دنیا کې به پایا ورکي آخرت کې به وسو او بل حدیث کې راځي تبلیغ حضرات بیانې او هغه چې کله یو سړی په خپل باندې کړی او معلم لګي هغه ته په دوه قسم اجر ملي یو طرف ته 70000 بل طرف ته 700 نو 700 چې 7 लाख ته 70 کې زره ورکړي نو 50 کروڑ پر مجبوري نو دوه فضیلت ته دی عائشہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام فرماتے ان لك من الاجر على قدر نصيبك ونفقتك عائشہ
چې څومره تکلیف دې دلته برداشت څومره خرچه دې دلته ورکړه پیسې دې ولګولې هغه په مثل هغه په مطابق په الله رب الجلال تاسو بدل درکې چې مالی دې سبا لګول هغه هم درته درکې او چې سره بدني ځان ستل کول هغه بدل ورته الله رب الجلال درکې او دې عجیب پر فضایل کې راځي یو سره حج ته تلل دې عمره ته تلل دې په لار باندې مرشد الله د شهادت ورکړي او صرف د شهادت مرګ نه بلکې وسپت تر قیامت پورې مسلسل لکه حجونه کې در پر ثواب لیکل شي نبی رسول الله فرمایي من خرج حاجا او معتمرا او غازيا ثم مات في طريقه كتب الله له اجر الغازي والحاج والمعتمر الى يوم غازي جهاد روان حاجی حج عمره ته روان دي په لار کې شهید شوی الت مرشو شهید شوی وسم مسلسل تر قیامت پورې الله د دې لپاره د حجونو عمرو د جهاد کې ثوابونه لیکي لکه دې چې مسلسل لګیا دی جهاد کې مسلسل لګیا دی حج عمره علماء لیکي چې د طالبون چې الله تعالی د دین د حاصلولو د فکر لپاره طالب وته دی دغه ته الله رب الجلال دغه ثواب ورکړي د مرتبه او دا حج محترم یو عاشقانه عبادت دی نور انسان د خپل بدن نه کپڑے لري بغیر ګندلو صادرونه خپل بدن باندې دوه صادرونه احرام نه واچي سرتور سر بیا تخفیف پر رب طرف ته ورغاري ببر یو بد حالت کې په دې وخت کې خوشبوئی نه لګي په دې وخت کې ګندل کپڑے نه وي په دې وخت کې خپل نور خواهشات نه پوره کوي او چې کله د خانه کعبه نه دی طواف کوي الله د کور نه کوی کې وسوم د خپل معشوق او محبوب کور ته راغلي ډېر په محبت باندې شیخ غلي ډېر په محبت باندې د دیوالونو سره مینه کوي وای دا عقد بین الاقوامي عبادت دی چې انسانان هر څه رستو ورځي شاته ورځوي سفرم کوي مشکلاتم برداشت کوي د لیونتوب او جرون یو مظاهرم کوي رب الجلال سره د قصید محبت مظاهره کوي بلدی وجدی والله رب الجلال ممارس کړو یو لوی فائدہ دار شو حدیث مستقیم شو الله ورته معاف کوي دما الله فقر و فقر به حاجی ختمي کہ انسان په اخلاص سره حج وکي مقصود دی یا کاری او شهرت نه وي یقین و کہ الله بدن مالداري دا ولي فقر و فقر ته کوئی رسول او دریم نمبر دی حاجی چې چار بار دعا کوي الله رب الجلال دعا دا وي په کې قبلې برکت مطلب تیر جمعه سره شروع دي فرضیت د حج بیان دي جمعه نه باندې مسائل بیان کړل د دې وجه نه چې بچا باندې حج فرض دی د سړي د فورن حج کول ضروري وي ورنه اول جمعه حدیث پیش کړو چې چا طاقت او حج ونه نبی له سلام فرمایي او رسول الله صلی الله علیه وسلم دې د مرګ څخه وایي څه کېږي دا قرآنی حکم دی د کارونه الله رب الجلال دې تاسو ټول ته درس سعادت بار بار نصیب څنګه تاسو بار بار الله سره کېږي بعضی کوم خپل مودي یاره د پیسې په رجل ته لګي ولې نو بل په هیڅ باندې اعتراض نه راځي چرته قرباني راشي چرته حج مو راځي بس دې خبرې وایي